بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. صدقت يا رب العالمين. اللہ رب العزت فدی آیات مبارکہ کی فرمائی، قال او فرمائل اللہ فخرج اوزا منها د دی جنتنا، یا د صحبت د ملائکو چې تا اختیار کړي د دین اوزا، او یا د اسمانونو نوزا. درې وړه معنی علماء کړي. فإنک رجیم، بس یقینا ته رټلی شوی مردود ای. برا پرون خبره تیره شوې وه چې ته خدای ته په مخامخ وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین. خدایا زه خو د دې انسان نه د دې سیدنا آدم علی نبینا علیه الصلاة والسلام نه غوره او معتبر یم. ولې؟ ځکه چې زه د اور نه پیدا کړم، د خټې نه پیدا کړی. خبره بګې پرون تیره شوې وه. نو یو خبره دا ده چې عقلی جوابات پرون شوي، او یو ورسره دا یاد کې امام مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله فرمای، نور جوابات پرون سناسه شوي. هغه فرمای چې دا خوره چې دا معتبره ده د اور ده، د هغې یوه وجه دا ده، مجدد الفسانی صاحب وایي یوه وجه دا ده چې ځمکه چې دا ماده دی ورکړې د پیدایش د انبیای کرام علیهم السلام. پیغمبران چې څومره پیدا دي هغه د دې خاورې دي، د دې نه پیدا دي. او دا نور چې څه دي نوري مخلوق دا اور نه چې پیدا دی، نو په دې کې پیغمبر نه دی راغلی. نو معلومه دا شوه چې دا خوره چې دا معتبره ده او غوره ده. خیر، خو د الله رب العزت د طرفه خو سلطانی جوابو. اوس یو کس را پاسی او بادشاہ سره سوال جواب شروع کی. یا مولای روم رحمت الله علیه فرمایي چې چلو کدی دا وی چې زه معتبر یم، نو زه ته معتبر شي بالفرض والمحال. نو بیا ته دې ته وګوره چې دا حکم د چا دی. زه ته معتبر شو، خو دا حکم د چا دی. د محمود و عیاض مشهوره واقعه ده. مولای روم رحمه الله وی چې محمود غزنوی رحمه الله، یعنی عیاض چې کوم طفل یعنی ماشوم، خلک د تعبیر په غلام سره کوي، چون دلته داسې راغلی. نو دغه کشر الکو وزیرانو دا ښه نه ګڼله چې دیم کینی د بادشاه په دربار کې، یا غلام او وزیرانو دا نه ګڼله چې زمونږ سره یو شان دیم ناستی. نو هغې شکایت وکړه بادشاه ته. نو هغه ټیم ځان غلی که. خو بیا دا کله چې هندوستان فتح وشوې، نو هلته نه چې کله جواهرات راغلل، دې ټولو لیوي چې به یو ملغلرې ورله پیش کړه چې دا ماته کې. نو یو به هم چې سټک داسې اوچت که، تاسو بار بار اورېدلې دا خبره، وایي بچو دا خو ډېره مل نه بادشاه نه ماتم، قیمتي ملغلره. بل بچی اوچت که بل ټولو ته وي. اخره کې دا غلام یا دا ماشوم دا کشر هلک دا ورسره خوا کړي، ته مات که. هغه سټک روبه او هغه رضایي صاحب موږ درته نه وي چې کمه کړلې، ګوره دا ملغلرې په قیمت نه پوهېږي. نو هغه ورله څه وي، وایي تا ولې ماته کړه؟ هغه خو اوس خلکو ته ښودله، د ده عقل یې خلکو ته ښود. وایي ولې دې مات کړه؟ هغه ورته صاحب زه پوهېږم چې دا ملغلره قیمتي ده، خو ستا حکم د دین هم قیمتي دی. ستا حکم د دین هم قیمتي دی. ما به ملغلره نه ماته کړه، خو ستا حکم به مات شوي واخوا. نو یو به مې ماتو، نو ستا حکم په مقابله کې د ملغلرې څه حیثیت نه. نو د الله د حکم په مقابله کې که چلو ته غوره هم شو، ستا د فیصلې څه حیثیت نشته. نو د دې وجې الله حکم سلطانی راولېږه، بادشاهي حکم، فیصله وشوه فخرج اوزه فیصله وشوه. تاسو زه عقلي جوابات نه کوم، تاله زه د پوی د کیسې میسې نه کوم چې تو ته د لاندې نه ماته ته اوس خبرې کې
فخرج اوزا فانک منها د دې ما درته درې واړه معنی صحیح راځي د اسمانونو نه یا د فرشتو د صحبت ته چې تراغلي یا د جنت نه فانک رجیم بس یقینا ته مردود ای وان علیک یقینا پتا دیوی لعنتی لعنت زما پتا به لعنت زما الی یوم الدین تر ورځې د جزا پورې د قیامت پورې پتا باندې زما لعنت وزا قال نو دی شیطان وی دی ابلیس وی رب ای رب زما فانذرنی مهلت را کما تا الی یوم یبعثون تر ورځې د پاسېدو پورې داس نور خو خارامیو پته ورته کنه چې د مرګ سختی ډیره زیاته ده نو ورته وی د ورځې د پاسېدو پورې مهلت راکړه یعنی دا پکې خوړه شي الله رب العزت ولا جواب کیوي قال او فرمایل الله رب العزت فانک بس یقینا تو من المنذرین د انتظار کوونکو نه ته د مهلت ورکړی شو نه الی یوم الوقت المعلوم تر هغه وخت معلومه پوری هغه وخت معلوم کم چې لومبنیش پیلې ده چې په ټولو مرګ راځي پتا باندې به مرګ راځي چې په اسرائیل علیه السلام مرګ راځي پتا باندې به مرګ لازمي راځي نو الی یوم الوقت المعلوم تر هغه وخت معلومه پوری بچی دین ته سشي تا ته مهلت درکړي شي لومبنیش پیلې پوری نو دو الله وسوي قال شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل وای ګوره داسې سټ کړو چې خدای ته په مقابله کې ودرېده نو قال وی ویل فبعزتک الله تسوي فبعزتک فعزت دستامد قسم وی خدای تسوي فعزت دستامد قسم وی لاغوینهم همها اغوا بکم بیلار بکم دیولرا دی خلقلرا اجمعین طول لرستا پا ذات میں دی قسم وی چی دا طول خلق با گمراہ حکم اللہ دو ساتی دای دا خدای پا ذات قسم رامی خوڑا لخوا نو اللہ واللہ سوی بیا ورتسوی خدای دا الا عبادکا مگر بندگان ستا منهم د دیونا مگر بندگان ستانا منهم د دیونا المخلصین چی خالص کړي شوی دین چی کم خالص تا بندگان دی کم چې خالص توحید والا دي کم چې خالص لا اله الا الله والا دي کم چې په دې باندې مضبوط عقیده لرونکي دي کم چې دا مضبوط ایمان والا خلق دی هغه نه دغه خالص خلق نه دغه نه دغه باندې به مې وس نه رسی نو الله والله سوي قال او فرمایل الله رب العزت فالحق پس دغه خبره بس دغه حق ده بس دغه دغه دا تا چې کوم خبره دا بس زمو ستاسو خبره چې وشو ما کوم فیصله وکړه چې دې پورې به ته ژوندې د دینه پس بیان تا ته دومره انتظار بس دا حق خبره قال او فرمایل الله رب العزت پس دغه حق فالحق بس دغه حق دی والحق اقول او حق زوایما او زه حق خبره کوم سوي لاملأن چې هامها بدکم جهنم لرا من کستانا وممن او دهغه چانا تبعک چستا تابیداریو کی منهم زماد دی بندگانو نا اجمعین د ټولنا الله رب العزت فرمایل دا حق تی خو زما دا بل دام وردام حق خبره ده زه حق وایم او حق خبره داره چې څوک ستانه او ستا چې کم تابعدار دي د دینه به جهنم ډک کم الله دې وساتي نو بل ځای به راځي دا جهنم به آواز کوي خدای ته هل من مزید هل من خدای پاکه نور راواچو زه راځي بلا شي الله دې وساتي قل ورتوایا اے پیغمبرا محمد الرسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ما اسألکم ز سوال نکم ستاسنا علیہ پدی دعوت تبلیغ باندی علیہ ددی قرآن پر تلاوت باندی علیہ ددی شریعت پر رسول باندی ورتوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ز سوال نکم ستاسنا علیہ پدی قرآن باندی پدی ذکر باندی پدی نصیحت باندی من اجرین دسو پیسو دس اجر دس عوض وما انا او نیم زمن المتکلفین دا تکلف کونکونا دا ځان نه خبره جوړونکونا از دا آغا خلقونا نیما اللہ هم دی دا دغه نه وساتي چې دا ځان نه خبره په شریعت کې جوړو الله هم دی وساتي ان هو ندی دا قرآن عظیم الشان الا ذکر مگر دا نصیحت للعالمین دا تمام عالم دا پارا
د ټول عالم د بار صد کې تیر شوی کنه مدعا سواد والقران دی ذکر الله رب العزت فرمایل قسم دی په قران باندې چې خاوند د ذکر دی د نصیحت نو الله وی ان هو ندی دا قران الا ذکر مگر نصیحت دی نو نصیحت کامل دی پورا کامل نصیحت دی کدا دی راټینګ کو نو د ژوند لار دی سمدا اے خبر دی سم دی اخرت دی سم دی کور دی سم دی چمګاون دی سم دی قوم دی سم دی حق بتا ته ملاویږي بل لبم ورکه کام قبیله به دی سمای بادشاہي به دی سمای روزگار به دی سمای هر څه به دی سمای الله رب العزت فرمای ان هو ندی دا قران عظیم الشان الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د تمام عالم د بارا علامہ مودودی وی دا عالمگیر کتاب دی وی دا عالمگیر کتاب دی بیا وی دا عالمی سشه دی عالمی پیغمبر دی بیا وی دا عالمی دین دی نو خبره ٹھیک تا ان هو ندی دا الا ذکر مگر نصیحت دی کہ نہ بزی کی ویلی دی للعالمین د بار د عالم ولتعلمن او هامها سشي ولا تعلمون او خامها بپوه شتاسو نباهو پس باندې فواقع باندې په خبر د قرآن باندې بعد حين پست سنا پست یو وخت نه تاسو به پوه شئ په حقیقت د دې باندې فواقع د دې باندې په خبر د دې باندې چې د قرآن د لکم خبر درکړی دی چې قرآن راټینګ کا د قرآن د لکم ویلی چې منځو کا د قرآن د لکم ویلی چې زکات ورکا دی قرآن د لکم ویلی چې باس بعد الموت منا دی قرآن د لکم ویلی چې پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم امنا والله ولا تعلمن خامخاب معلوم شتا ستا نبا هو خبر د دی قرآن بعد حين پس تلگی مدینہ د لږ وخت نه پس بتا ستا د دی پتو لګي نو الله رب العزت په سمجھ را نصیب قال او فرمائل الله رب العزت فخرج وزا من هذا دی جنتنا فانك رجيم بس یقینا تمردود و ان عليك و یقینا پتا دی لعنتی لعنت زما الى يوم الدين تر ورځ د جزا پوری قال نوید رب اے رب زما فانذرنی مهلت را کما لرا الى یوم یبعثون تر ورځ د پاسیدو پوری قال او فرمایل الله فانك بس یقینا تو من المنذرین د انتظار کوونکو نه د مهلت ورکړی شو نه الى یوم الوقت المعلوم ترغه وخت معلومه پړلم بنش پیلې پوری قال نو ولد فبعزتك فعزت دستامد قسم وی وخدایا لاغوینهم هامخاب اغواکم دلرا بلار بکم دلرا اجمعین طول لرا الا عبادك مگر بندگان ستانا منهم ددیونا الخا مخلصین خالص کړي شو غینه پاغي به وسنرس الله نه پکې راولي قال او فرمایل الله رب العزت فالحق بس دغه حق دا والحق وقول حق زوایما لاملأن جهنم چې هامها بډکم جهنم لرا من کستانا وممن تبعك او د هغه چانا چې ستا تابعداري کړی وي دا غینه بم جهنم ډکم اوستانه بهم ډکم الله دې وساتي منهم د دیونا اجمعین د ټولنا قل ورته وای پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما اسالکم ز سوال لكم ساسنا علیه پدی قران عظیم الشان باندې من اجر دس اجر وما انا ونیم زستاسنا وما انا ونیم من المتکلفین تکلف کوونکنا د ځان نه خبره جوړونکنا ان هو نددا قران عظیم شان الا ذکر مگر نصیحت للعالمین د عالم د پارا ولا تعلمون زرد چې خامخا تاسو په پوه شي او تاسو په پوه شي نباهو په خبر د قران باندې بعد حين پست لګي مدینه پست لګوهنه تاسو په پوه شي الله رب العزت دا صورت په خپل دربار کې قبول او منظور کړي